د پاکستان کرکټ ټیم فینز د پاره غټه خوشخبری ده چې زکا اشرف والډي خپل عہده پرې خو ده د زکا اشرف د پی سی بی چیرمنۍ چې کوم عہده و هغه نه زکا اشرف شاله شوی دی خو زکا اشرف نه پس محمد حفیظ چې کوم دی غله هم کانټریکټ نه ملاویږي جی هغه له هم مخکې ایکسټنشن نه ملاویږي تاسو له معلومه وي دا زکا اشرف په دور کې د پاکستان کرکټ ټیم بدترین حالات لاړو بدترین پهله تاسو د ورلد کپ پرفارمنس وګورئ چې په ټیم باندې تنقید کیږي جی ال د ټیم ورلد کپ کې لګیرو دلته کپتان پسې دلته کلاړیانو پسې میټینګونه کیږي کلاړیانو پسې شوګان کیږي په لایو شوګانو کې خیر هغه دلته موږ نه ډیسکس کوو زموږ چې کوم د ویډیو ټاپک دی هغه د محمد حفیظ حواله سره دی چې محمد حفیظ نه هم د پاکستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی چټکارا حاصله کړي حفیظ چې کوم کانټریکټ او 15 دسمبر باندې ختمېدو 15 دسمبر الډی تیر دی خو حفیظ یو میاشت نور هم ایکسټنشن وایسته چې زړه نیوزیلند د دوره پکې هم حمزه چکاري پکې هم مزي ششرت پکې کومجي نو د نیوزیلند د 15 ټي 20 پورې خپل ایکسټنشن ایشتلو جی په لده چې کوم عہده واغې دغه پورې 15 ټي 20 میچ پورې ایکسټند کړي و او پلان د دې د زکا اشرف چې کله محمد حفیظ واپس وطن ته راشي دغه دورې نه نو دله به نور هم ایکسټنشن ملاویږي د یو کال لپاره د شپږو میاشتو لپاره څومره هم خو پلان د زکا اشرف دا وجي اوس زکا اشرف الریډي د پی سی بی چیرمن نه دي څومره هم د زکا اشرف په دور کې چې څومره هم کوچز یا عہدیدار له عہده ملو شوی په پاکستان کرکټ بورډ کې نو هغه ټول بوس رو د خپل عہدونه په شاکیږي جی ځکه د پاکستان کرکټ ټیم له د پاکستان کرکټ بورډ له ډېر غټ نقصان ورکو زکا اشرف دینه مخکې هم د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن جوړ شوی دی چې هغه ټایم هم پاکستان کرکټ بورډ له ډېر زیات نقصان او د پاکستان کرکټ ټیم له ډېر زیات نقصان ورکړو جی زکا اشرف دا چیرمن او جی چې د پی ایس ال سٹارټ کولو یو ناکامه کوشش دوه هم کړو چې د دنیا پی ایس ال غولې خو خپل کوشش کې نو کامیاب شوی پی ایس ال چې شروع شوی د نجم سیټي په کوششونو باندې شروع شوی پی ایس ال چې کړه باندې سیزون واغه ټایم د پی سی بی چیرمن نجم سیټي جی د رمیز راجا هم د پاکستان کرکټ بورډ له سناسه مطلب خدمات شته خو دا سړی چې کوم دی نجم سیټي د پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ ټیم مکمل تباہی مخکې هم کړی دا کرپټ سړی دی پس پویږي هم نه خلک راټولای بسای بوله مشوره ورکوي د حفیظ په خله باندې دوه دی ورکړی وي حفیظ خپل دوه دی اشتلی وي یو د ټیم هډ کوچ او یو د ټیم ډایرکټر دا دوه غټي دی وي حفیظ سره چې هغه به هر ورځ 1 لک روپۍ چې کم داغه د بورډ تنخواه و د یو هر ورځ داغه 1 لک روپۍ چارج کړي کم میاش د 10 شو نو د حفیظ تنخواه به 30 لک و کله میاش د 31 نو د حفیظ تنخواه به 31 لک و کم میاش د 29 ونو د حفیظ تنخواه به 29 لک و دا صرف هغه بیسیک تنخواه و چې دینه علاوه نور هم د الاونسونه ملاویدل مطلب حفیظ که د میاشتې ډېرې کم 140 لک هر میاش په د پی سی بی نه تنخواه شته چې دوه دی ورسره یو د ټیم ډایرکټر یو هډ کوچ جی اوس حفیظ له تنخواه نه ملاویږي بل پاکستان کرکټ ټیم چې کم کلاړیان دي نیوزیلند سره نن ټي 20 میچ ختم شو ټي 20 سیریز ختم شو دغه سیریز نه پس بگ بیش ته کلاړیان لاړل سو دوبۍ لیګ ته لاړل آی ال ټي 20 ته بنگلاديش پریمیر لیګ هم شروع کېدو والے بلکې شروع دی غیله هم کلاړیان لاړل نو پاکستان کرکټ ټیم کلاړیان تر بیت تر شو یو خو سبل خو کم ځای کې چې کانټریکټ ساين ویل ته لاړل جی اوس په دای پی ایس ال درا دغه کیږي پی ایس ال تاسو له معلومه ده 18 فروری نو پی ایس ال شروع کیږي نو پی ایس ال نه پنځیر ورځې مخکې بدای را یو ځای کیږي ټول کلاړیان او پاکستان ته برازي جی وغټه د خوشحالي خبردار چې حفیظ نه پاکستان کرکټ ټیم خلاص شو جی کم هډ کو کم کلاړیان له ټینشن ورکوړو کم کلاړیان باندې جرمانه او مختلف پابندیان نو کلاړیان به هم لګ دغه شوی ریلیکس شي وي جی په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر زیات مننه جی والسلام